دلته د پاکستان پیپلز پارټۍ کارکونان چې کوم دی نو د مظفر سید پخوانی چې کوم وزیر دی او نعیم الله خان چې کوم د دغه تر مخکې لکه دا بختیار خان پرزند دی د هغې سره هم دلته دا ګاډي چې کوم دی نو راجمع کېږي او چې کله پوره شي نو دوی به بیا د دې ځای نه روانېږي. دلته فلحال دا کافي ګاډي تعداد کې چې کوم دی نو ګاډي را جمع شوي دي او دغه طرف ته هم ولاړ دي، دې طرف ته هم ولاړ دي. مظفر سید چې کوم پخوانی صوبایي وزیر دی دې سره خبره کوو. جی اسرار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. موږ خو ستا په تبصره پوه نه شو چې ته څه ویل غواړې، خو دا خلک ته ویني دوک در دوک را روان دی، ګاډي دي او کرنل شیر خان یې ورکړی دی، په هغې کې به ټول اجتماعي طور راجمع کېږي او د هغه ځای نه به د قافلې په شکل کې ځي. د پي ډي ایم مشرانو حکم کړی دی او خلک روان دي. پوره من احتجاج به هلته به خپل احتجاج به ریکارډ کوي او جمهوریت دپاره په دې ملک کې چې کوم ټول یا په دې کې د دې قایل نه یو. موږ د پوره من سیاست او د روادارۍ د سیاست د مینې د محبت د سیاست دا هلته مولانا صاحب ورکړي پي ډي ایم مشران چې لکه درنه وایي نو تاسو یو خو دا ده چې لکه د دغې دپاره څه تیاری کړی دی که فرض که درنه شي نو څه پوزیشن به وي؟ نو درنه خو چې کوم روایتي درنه د هغې دپاره خلک تیار دی. هر چا سره کپړې هم شته، دوه درې جوړې ورسره په ډیګونو کې پرتې دي، هر چا سره ګولۍ او خپل ټوټپیس او خپل سامان ورسره دی. زما په خیال دا به دې کې به څه مسله نه وي، خو چې هغوی کوم که د هغو کوم مطابق به عمل کېږي. دا مظفر سید خان و نعیم خان دلته څه شو؟ ورې یو منټه دغه راغللو صاحبزاده صاحبزاده صاحب السلام علیکم. نعیم خان جی وایه تازه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کومه درنه ده یا احتجاج مونږ کړی دی پي ډي ایم والا مشترکات تحصیلاتي ځای نه بھرپور د هغې کې شرکت کوو مونږ او دغه احتجاج د دې لاقانونیت چې کوم پاکستان کې روان دی د هغې خلاف دی او انشاءالله تعالی پاکستان کې چې کوم د قانون خلاف ورزي کېږي مونږ د هغې په حق کې راوتیو چې دا نور به دا خلاف ورزي نه کېږي. مونږ ادارو ته ښیو چې پاکستان د خپل قانون او د آئین سره ولاړ دی، نور به زموږ سره دا زیاتې او دا ظلم نه کوئ. ثناءالله صاحب راورسېدو. جی صاحبزاده صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننی احتجاج زما خیال دی چې په پاکستان کې کوم کېږي نو کوم خلک چې د عدل په نوم باندې موجود دي او د عدل سره ظلم کوي د هغې خلاف دی. دا پي ډي ایم چې کوم احتجاج اعلان کړی دی چونکې پاکستان پیپلز پارټي خو د پي ډي ایم حصه نه ده خو اتحادي دی او د هغې اتحادي په وجه باندې پاکستان پیپلز پارټي مو په دې احتجاج کې به انشاءالله شرکت کوي او مختلفې قافلې روانې دي او اسلام آباد په لورې باندې او دا احتجاج د دې لپاره موږ کوو چې د یو کس دپاره چې هغه د دې ملک هغه جرلې کوکله کوي او کړي دي دا ادارې چې کومه زموږ موجود دي د هغې خلاف کوم سازش روان دی. مونږ وایو چې د عدلیې په نوم باندې چې د دغې خلکو سره کومه ریلیف میلاویږي نو دا د قانون نه بالاتر دی. د معمولي خبرې دپاره چیف جسټس بې وخته عدالتونه لګوي که دا انصاف وي نو زما په خیال په پاکستان کې به دا دې د لاسه خانه جنګي جوړیږي. مونږ وایو چې د پاکستان د ادارو په منځ کې دا کم ټکراو چې دی او د عوامو په منځ کې چې کم ټکراو دی چې دا ختم شي او یو قانوني او حقیقي جمهوریت په یمن کې بحال شي. د هغې لپاره کوششونه دي انشاءالله تعالی دا به جاري او ساري ساتو. څه وایې تاسو؟ السلام علیکم. اسرار صاحب تاسو ډېره شکریه، ډېره مهرباني. د پي ډي ایم په حوالې چې نن کوم سټرایک دی په اسلام آباد کې د لوور ډیر نه د پیپلز ارګنایزیشن د صاحب او د پاکستان پیپلز پارټۍ ټول مشران او ټول کارکنان روان دي. د پي ډي ایم مشر حکم دی د پاکستان پیپلز پارټي بلاول بھټو زرداری صاحب د پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنانو ته هدایات د هغه هدایاتو مطابق موږ دغه احتجاج ته روان یو
او ان شاء الله دا به ډېر کامیاب احتجاجي او سپریم کورټ چې دا کومه رویه ده نو ان شاء الله دا به د احتجاج سره بدلیږي او موږ د سپریم کورټ نه دا مطالبه کوو چې تاسو یک طرفه فیصلې مه کوئ کوم چې آیین او قانون دی د هغې په رڼا کې فیصلې وکړئ نو دا ملک په مخ په وړاندې روان شي او په دې اداره باندې د خلکو اعتماد دی نو که دا داسې فیصلې کوي نو د خلکو اعتماد به د چوت شي او دا ملک به تقسیم کړی نو لهذا موږ د دغې فیصلو مخالفت کوو او موږ دغه احتجاج دپاره روانو انشاءالله چې ملک به صحیح طرف ته د دې احتجاج په دغه سره مخ په وړاندې مهرباني د پاکستان پیپل پارټۍ کارکنان د ادینزي چې کوم دلته راجمع شوي دي انتظار کوي ګاډي نور هم را روان دي او تمه ده چې د دې ځای نه به چې کوم ډېر زیات تعداد کې خلک چې کوم د پی ډي ایم په دغه جلسه کې شرکت کوي کومه چې مولانا فضل الرحمن صاحب د سپریم کورټ مخې ته دغه کړې ده ورې خبرو د پاکستان پیپل پارټۍ لوور دیر د سایډ نه چې کوم خلک دلته راغونډېږي نه مظفر سید خان دی ورسره چې کوم دی بیا نعیم الله خان د بقایدار خان چې کوم بچی دی او سردار حسن الله هم د بره دیر نه راغلی دی نور هم د مشران دي او دا دلته راغلي دي نور خلک هم را روان دي او د دې ځای نه به چې کوم دی بیا دوی روانېږي اسلام آباد طرف ته به ځي د دې خیالات تاسو واورېدل چې د دې کومه جذبه ده دا کوم حواله باندې چې کوم دي اسلام آباد روان دي دغه تاسو واورېدل قافلې روان دي د قافلو د تک سلسله روانه ده نتیجه به صحیح د دې لپاره به وروسته انتظار کوو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جمعیت علماء اسلام زندہ باد جمعیت علماء اسلام زندہ باد یہودی نبی مردہ باد یہودی نبی مردہ باد اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے دا د کوزدر تحصیل ادینزي د جمعیت علماء اسلام اوچ کم ټیم چې دی نو هغه روان دی او دا د دې سره خبرې کوله تیزه به خبره کوئ ځکه چې دغه دی تاسو چېرته روان یې مونږ ځو اسلام آباد ته خبره کوه که نه اسلام آباد ته مولانا صاحب اپیل کړی دی عوامو ته او خاص کر د جمعیت علماء اسلام کارکنانو او ذمہ دارانو ته مونږ د هغې حکم په تعمیل کې ځو او چې تر څو پورې هغوی اجازت نه یې کړی نو انشاءالله العزیز مونږ به هلته یو او د کم مقصد چې د هغوی دی د هغه حاصلولو لپاره به مونږ د هغوی د حکم تعمیل کوو انشاءالله جی هغه خبره دا راځي چې پی ټي آی والا چې کوم دی همه خبردار ناره لګوله چې باید د پی ټي آی والا چې کوم دی غللي چې قوم چې کوم دی وکتل چې باید د چونو نه د جیچکیو نه د جوماتون نه او دغه شانته کې د نور زګون چې کوم دی د هاوس قبضه چا وه جی څوک یې خبره ها جی بس جی الحمدلله زموږ قاید محترم قاید پی ډي ایم اعلان کړی دی او د هغه موږ چې جان هم حاضر دی مال هم حاضر دی او هر څه حاضر دی انشاءالله د غیر منصفانه رویې چې ده د دې به اختتام کوو او انشاءالله دا کم سړی چې دی د ده نه به استعفا اخلو او د هغې نه پس به راځو انشاءالله دا د جمعیت علماء اسلام ادینزي اوچ چې کوم د یوې محلې ملګري دي او دوی په مینه او په جوش او په جذبه باندې چې کوم د اسلام آباد د مولانا صاحب د سپریم کورټ مخې ته چې کومه درنه ده هغې ته روان دي او ها خدای پاک او شل خبر وازه نو خبر څوک یې کوي که نه ما خپل الحمدلله په خپل ملک کې امن غواړو او د خپل ملک چې دی هغه ترقي غواړو د بهارت او د اسرائیل چې کوم د هغوی کومه ایجنډه ده د ملک د تقسیم په حوالې سره د ملک د تباهۍ په حوالې سره انشاءالله تعالی دا به مونږ کامیابۍ ته نه پرېږدو هر قسم قرباني به د ملک لپاره ورکوو انشاءالله جی مونږ د موجوده کوم حالات چې په ملک کې تېر شو دا چېرته نه په انډیا کې شوي نه په نورو ملکونو کې شوي بلکې دا د علماء دیوبند په وینو باندې ازاد شوی قوم ملک دی
او د علماء دیوبند ان شاء الله ولې مرګ پورې به قربانیانې ورکوي. موږ به دا عمل په خپل دین باندې قایم و دایم ساتو ان شاء الله العظیم چې زموږ د ملک کې څونه نقصانات شوي دي دې موجوده حالت چې کوم جوړ کړي دي خلکو دا نقصانات ترلاسه کړی شي او د ملک د پور چې کوم نقصانات شوي دي عزت بها کړی شي. دا تاسو واورېدل جی زه تما ولي احمد چې کوم دی د جامعه دارالعلوم الاسلام محتمین تمام مدارس علماء کرام محتمینینو ته درخواست کوم چې د مولانا صاحب په دې حکم باندې وایي راوځئ موږ د امن لپاره د عدلي د انصاف او د شرعي نظام د قایمولو لپاره ټول علماء کرام په دې دا جمعیت العلماء اسلام بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان پیپل پارټۍ کارکونان چې را روان دي د صوبایي قیدین او دلته چې زموږ د امین خان په وینا باندې چې ان شاء الله اسلام آباد ته ملګري روان دي د پی ډی ایم په سربراهۍ کې اخیرا او ان شاء الله چې دا احتجاج به کامیاب احتجاجي څونکه سپریم کورټ اف پاکستان چې دا یو پارټۍ یو ګروپ سره چې هغه وابستګي شروع کړی دا یو پارټۍ په حق کې فیصله روانې کړي نو داغه د مخنیوي لپاره چې او دغه په خلاف احتجاج کول لپاره چې د پی ډی ایم د وینا مطابق پاکستان پیپل پارټي په برپور ساخلی ټول قیادت چې نو غره روان دي او د هرې ضلع چې ان شاء الله حق قابلیت به ان شاء الله ډیر دا راته وځي او التبا جلسه چې دا غاټن ټول واپس پر راځي کنه درنه کې وکې نه او که به درنه کې کېنې نو دغه تنظیمات تاسو پوره دي ان شاء الله تنظیمات برابر دي او دا به الته چې موږ لاړ شو بیا موږ د قائدین په پته لګي چې پاکستان پیپل پارټي مخکې پروګرام سره ان شاء الله دا غي سره بزو د پاکستان پیپل پارټي ملکن برخېله دا سګاډي راغلي دي او سدي و چې نور هم روان دي د اسلام آباد چې کوم د پی ډی ایم جلسه ده نو هغه ته نوم پورا سره پورا نوم سکندر حیات نو د دغه په حواله باندې سکندر حیات چې کوم دی نو هغه ست داسې وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کم کال پی ډی ایم ورکړی دی ان شاء الله د ټولو پارټو ملګري دی انټرچینج ته راغونډېږي او ان شاء الله موږ به ډېر په جوش جذبه باندې ځو او چې د کومې پورې دا مسلې حل نه راوتې ان شاء الله هلته به